نو عرض می دا کولو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا یوزل سبحان الله ویل دا صدقه دا الله جل شانه نوم چې کوم سي سره شامل شو هغه به آخرت جوړ شي کاغه د دنیا شهوات او خواهشات ولینی مارس کولو چې دنیا خزانه ده خزم آخرت جوړیږي دنیا زامن نه دی چې د زامنو خطر بیت وکي زامنو ته الله نوم اوخه زامنو ته د دین مسلې اوخه زامنو ته ښه عقیده اوخه زامنو ته د دین آداب اوخه دغه زامن ستا آخرت جوړیږي او زمکه چې پاغې کې خنیت وکي او جائز شرعي حدودو کې دن استعمال کې داستا آخرت ګرځي مال چې په حلال یو ګټه په حلال مصرف کې جائز او مشروع مصرف کې صرف کې او د الله جل شانه په نوم باندې پاغې کې د فقراو د خو زینو د لارې د کوی د جماعت د مدرسې د تعمیر تنظیم کې دغه مال ستا آخرت ګرځي دغه مال ستا آخرت جوړیږي انسان نه پوهیږي نو الله جل شانه په باندې فرض کړي دي ځکه ته وایي چې کله د ځمکه کې فصل اوشنو د هغې نه عشر وباسه ځکه چې دا ټول غله به ستا آخرت جوړ شي او که چېرې ته د هغې نه عشر ونه باسې دا ټوله د دنیا شوه د شیطان پارواله مال تجارت کې هغې کې د زکات برخه وباسه چې وویسته نو دا ټول مال پاک شو دا ستا آخرت شو هغه پاتې مال هم آخرت شو هغه ته حلال شو حلال خورې اوس هغه په خېټه ته چې لاړ شي په هغې کې غذیه نیسي الله جل شانه تا ته په هغې باندې د عبادت توفیق درکوي او الله جل شانه د هغې حلال رزق په برکت سره تا د معصیات او ګناه نه ساتي او چې کله هغه ګن په هغې کې شامل حال و هغه ټول هر څه ګنده و اوس په زړه کې د ګناه محرکات راپورته کېږي کوم سړی چې هغه رشوت اخلي هغه سودخور وي هغه غاصب وي هغه ډاکو وي هغه غل وي هغه چې کله دا مال خېټې ته لاړ شي هغې نه به مختلف قسم ګناهونه پیدا کېږي لکه څنګه چې انسان پسخورده وکړي او په هغې باندې ګنده مچ کینی او په هغې کې چینجي د هغه نه راوځي او بیا په هغې ګندګۍ کې لږ ساعت پس چینجي پیدا شي دغسې چې کوم نجس مال په هغې نه د الله په نوم باندې برخه ونه وته هغه ګن جوړ شو نو عرض میں دا کولو زما عزتمند چې قرآن کریم په دې آیت کې الله پاک فرمایي ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین تاسو په ذهن کې ګدا ناستئ چې دا دنیا د اعمال به لرې کې دا کاروبار به پرېږدې نو الله به الله جل شانه ته نږدې کېږي نه سره د ماله الله ته نږدې کېدی شي سره د فقر او غربت الله جل شانه ته نږدې کېدی شي مسلمان په یو حالت کې مایوس نی فقیر یې الله جل شانه پکړو باندې صبر کو پدې الله ته نږدې کی دا الله جل شانه قرب مال نه حاصلي مالدار دا الله جل شانه د نعمتونو قدردانی کا او پاغه شکر وباسا پاغه الله جل شانه ته نږدې کیږي صحابه کرامو کې مالدار صحابه هم وو کم البته فقرا ډیر زیات او رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان د لپاره فقر خوښ کړي حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور الله مرقده فرمایي چې زمونږ د خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم فقر اختیاری و اختیاری مطلب دا دی چې غوسته داو چې الله فقر چې مال نی مونږ خو غواړو دا زور لګو په دعاګانو په اسبابونو په وسایلو په منډو په امریکا په یورپ په جرمني په فرانس په یو ځای په بل ځای چې په څه طریقه باندې مال راغونډ شي په حرام او حلال الله مې د حرام نه وساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نو اختیار کړي فقر اختیار لیکن الله جل شانه هغه صرف د خپل ذات قرب او حصول هغه په فقر کې نه دی هغه غنا کې هم دی پاغه کې الله جل شانه حاصلول شي چې کله مسلمان د الله جل شانه په نعمتونو شکر وباسي بیا نورم الله جل شانه ډیر ورکوي لئن شکرتم لازیدنکم او چې کله د الله د طرف نه د الله په قضا او په فقر باندې مسلمان صبر کوي الله جل شانه درجه پورته کوي په یو حدیث کې راځي کله کله په اعمالو باندې د مسلمان درجه دومره نه پورته کیږي لکه څنګه چې په د باندې بیماری مصائب او تکالیف راشي داغه درجه څومره الله جل شانه اوچتوي نو عرض می دا کول زما عزتمندو چې د دنیا نه غفلت د الله د ذکر نه
چې غفلت راشي شیطان مسلط کیږي، او شیطان چې مسلط شي سړی په غلطو لارو چارو سم شي دنه بیا ښه کار نه کوي، او شیطان مسلط کیږي هله چې د الله د یاد نه سړی غافل شي، او د الله جل شانه د یاد نه سړی غافل کیږي هله چې دنیا ته مخ شي الله جل شانه ته شاشي. بس دی آیتونو کې مخ کې دغه فرمایي، دی آیت کې فرمایي ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین، چې کوم یو کس د رحمان د ذکر نه د الله د یاد نه د سترګې پټې کې دی اړون شو، نقید له شیطانا، بیا الله پاک فرمایي مونږ په د باندې شیطان مسلط کو. هلته فرمایلو ما کان لی علیکم من سلطان، زما زور پتا سو نه چلیږي، لیکن دلته فرمایي چې مونږ په شیطان بیا مسلط. دا ولی ځکه چې د شیطان ته ووایي چې ها دا لاس ما وړاندې کړي ته دین رسۍ او جلب او پړې تاو که دا وتړه، او بیا چې مې کوم طرف ته بیا یا هغه طرف ته مې بوزا. فهو له قرین، پھر یہ شیطان اس کا ساتھی اور اس کے ساتھ لگا رہتا ہے. بیا شیطان د سرئی کور کم وسره دے، بازار کم وسره دے، دکان کم وسره دے، په جماعت کم وسره دے، په ګڼه کم وسره دے، یوازم وسره دے، یوازم گناہ کې مبتلا، په ګڼه کم په گناہ کې مبتلا، په مالی گناہ کې مبتلا، په جانی گناہ کې مبتلا، د سترګو په گناہ کې شیطان مبتلا کوي، د وګونو په گناہ کې مبتلا کوي، شیطان وسره لګېدل د الله جل شانه د یاد نه غافل دی. او د مسلمان صفت دا دی که چېرې شیطان کله کله داسې وکړي نو دی فوراً بیدار شي، دی وایي لا اله الا الله استغفر الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا بل یو ذکر وکړي د الله نوم واري نو فوراً د شیطان د هغې کړۍ نه دی راخلاص شي، آزاد شي. بیا شیطان سمنځ بوتلی دی بیا واپس شي، لیکن چې د الله نوم خو واخلي شیطان کوشش دا کوي چې دی د الله نوم وانه. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل فرمایل چې هر مصپسې لزل سبحان الله وای، لزل الحمدلله وای، لزل الله اکبر وای، دیر شل، او چې پنځو مزونو پسې وای نو یو نیم سل شل 150، او چې څه وخت سملی نو بیا دغه وخت کې 33 ځله سبحان الله، 33 ځله الحمدلله، 33 ځله الله اکبر، او بیا ورپسې رستی سورتونه قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دا یو ځل ووایه په لاس وي چوف که لاس په ځان راکاږه، بیا ووایه چې څومره ګناهونه دي کړي هغه ټول معاف. صحابو عرض کو چې یا رسول الله دا خو ډېره اسانه سودا ده، دا خو ډېره اسانه سودا ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه، کله کله شیطان د دې لنډ عمل نه تاپاتی، او دا تجربه ده تاسو یې وګورئ چې یو سړی وایي زه به اهتمام کوم، شیطان دغه وخت کې په بستره چې کښېنې دومره زور لګوي چې دا ستا هیر کړي، ځکه چې په دې کې الله جل شانه لوی خیر ښي. د الله رسول فرمایي شیطان کوشش دا وي چې د الله د ذکر نه تا نه هیر کړي، او چې کله د هغه پاتې شو هغه لوی خیر نه دررسي. نو کله کله داسې وي چې مونږ وایو چې د یو لفظ کې بسي په هغې کې یو لویه ذخیره الله جل شانه ایښې ده، ته پرې د عظیمې ګناه نه بچ کېږي چې ته الله جل شانه یاد. عرض مې دا کول زما عزتمندو چې الله جل شانه دا خپل قرب او تعلق دا د دنیا ته چې د شاکه الله ته د مخ کو په هغې کې دا الله په نوم اغشتو کې الله جل شانه چې نبوت تقسیموي، رحمتونه تقسیموي، برکتونه تقسیموي، هغه په مال باندې نه، دنیاوي عزت باندې نه، شرافت باندې نه، بلکې الله جل شانه هغه په ذکر باندې د الله تقسیمیږي. د الله یاد په دې کې څومره دی. قرآن کریم کې دغه صورت کې الله جل شانه فرمایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، الله پیغمبر جوړ کو، بیا به خلق الله تعالی بلل چې شرک مکوئ، د بتانو پرستش مکوئ، یو الله عبادت کوئ، لا اله الا الله. نو مشرکین سوی وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. دی مشرکین و کافر وی چې عجیبه دا قرآن لبی لپه دبانه نازل شو،
دغه خو مالی حیثیت هم نشته او د پلار نه یتیم پاتې شوی دی او غټ سړی نه دی. په کار خدا را چې دا قرآن په غټ سړی نازل شوی وي او غټ سړی څوک؟ من القریتین عظیم، یو عظیم او غټ سړی وي او د دې دوو خاریو وي، یو خار مکه او یو طائف. په مکه کې ولید ابن مغیره د حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه پلار چې د کفر په حالت کې د دنیا نه تللی او د مکې غټ سردار انتهایی مالدار او ډېر هوښیار، لیکن د هغه هوښیارتیا او عقل او د هغه مال هغه ته هیڅ فایده ورنه. او په طائف کې عروة ابن مسعود الثقفي انتهایی هوښیار چې چرته به قوم په څه مسله کې ونښتو بیا به دته راتلل چې دا مسله راته حل کا، لیکن صرف عقل چې د الله جل شانه فضل شامل حال نی هغه سړی ته نجات نشي ورکولی. نجات په وحی باندې دی، د الله په حکم منلو باندې دی، خپل ځان الله او د الله رسول حکم ته حواله کولو باندې دی، عقل باندې نه. د دې مشرکین وی چې دا قرآن نازلې دی او الله جل شانه د خپل نبوت او رسالت دپاره انتخاب د چا کولی، نو په کار دا چې یو غټ سړي باندې د قرآن نازل کړی وي. هغه غټ سړی د دې دوو خاریو یو کس وی، د مکې چې کوم دی ولید ابن مغیره او د طائف عروة ابن مسعود الثقفي. وقالوا لولا انزل هذا القرآن، ولی دا قرآن نه دی نازل شوی علی رجل من القریتین عظیم، د دې دوو خاریو په یو غټ سړي باندې. الله جل شانه په جواب کې فرمایي اهم یقسمون رحمت ربک، آیا دی د الله جل شانه د رحمت تقسیمی؟ نبوت خود الله جل شانه رحمت ته، دا تقسیم خود ما په لاس کې دی. رحمت زه نازلوم په خپل عبادو باندې، دا اختیار ما دی ته ورکړی چې دی به تقسیمی، دی په خوښه باندې به نبوت ځي. اهم یقسمون رحمت ربک. بیا مخکې فرمایي نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، دا رحمت خو خلاصه کوي چې د دی معیشت مونږه په دنیا کې په دی کې مونږ تقسیم کړی دی، څوک مالدار پیدا کړی دی، څوک غریب پیدا کړی. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، مونږه دا معیشت د دنیا په ژوند کې په دی کې تقسیم کړی دی. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، او دی مو په یو بل اوچت کړي دي، یو غریب دی بل مالدار دی، یو د پسخې په کور کې اوسي بل په بنگله کې اوسي، د یو د خټو لوټو کور دی د بل جونګړه ده، یو په غره کې پاتې کېږي یو په سیمه کې پاتې کېږي، د یو سره سورلی ده د بل سره سورلی نشته. دا تقسیم مونږه الله جل شانو فرمایي کړی. ولی دا مدې دپاره کړی دی چې لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، چې دا د یو بل په کار راځي، یو مالک دی بل مزدور دی، یو آبادی کوي پیسې ورکوي بل وسره دیاړي مار دی. که چېرې دا نه وی دا خلک ټول یو شان وی بیا به د دنیا ورانه وه، یا به هر یو سړی وی ما سره شته دی زه څه کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمایي چې دنیا قیامت کله نږدې شي نو بیا به د سیندونو نه سره روځي، راوتل شروع شوي د ګرجا پیر به خلکو شروع کړي ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیشګویي آثار دي او حدیثو کې چې کوم ذکر راځي نو هغه داسې دی چې هغه به داسې ستنې راغورځي سین من نه. الله رسول فرمایي چې ګوره یاد ساتئ دې ته مه ځئ، په دې کې به جګړې وي، یو بل به وجني، قتل و قتال به کېږي، دې ته مه مخکې کېږي. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې دا پرېږدئ، بیا به یو وخت داسې راشي چې بیا به هر یو سره مال ډېر زیات وي، نو یو به لاړ شي هغه بل ته به مال ورکوي، بیا به ورته هغه وایي چې ما ته دې مخکې راوړی وی نو ما به اغشتې، اوس خو ما سره شته. بیا به مال دې څوک نه قبلوي. زه هغه وروڼو ته وایم چې څوک شتمن دي سرمایهدار دي تا سره مال شته خدای درکړی دی، په هغې کې یو برخه وباسه، اوس ځینې داسې وخت به راشي چې فقیر به ستا صدقې اخېستو ولني، بیا به په دې طرف باندې ستا د اجر او د ثواب دروازه بند شي. په جنت کې مختلفې دروازې دي، باب الصدقه د صدقې دروازه، هغې نه به جنتیان را بللی شي پلانکي دی په دې راشه په دې راشه. چې کله صدقه اخېستل بند شي نو دا دروازه دې بنده شو. چې مونځ دې پرېښو باب الصلات د مونځ دروازه دې بنده شو. چې روژه دې پرېښوه د روژې دروازه دې بنده شو. د هر یو عمل خپلې دروازې دي، چې یو سړي یو عمل هم ني دروازې به ټولې د جنت بندې دی باسې بارته وي. نو داسې وخت د راتلو نه مخکې
ته صدقه د الله په نوم باندې ورکو ډیره ډیره چې هغه وخت راشي چې بیا ستا صدقه څوک قبلوي نه. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د اوه حالاتو نه مخکې الله یادوي. بادروا بالاعمال سبعا، 7 حالتوں کے آنے سے پہلے پہلے اعمال جلدی جلدی کیا کرو. تلاوت د قرآن پاک ډیر ډیر کو، روغې بیماری رااله، مرګ رالو، قیامت رالو، دجال رالو، بیا بسکه وخت بیا نشي کولی. نو الله جل شانه فرمایي چې د دې معیشت خو مونږ په دای کې مونږ تقسیم کړي دي، او دای حکمت ته چې څوک مالدار دي څوک غریب دي، نو د یو بل پکار راځي. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون. او دای چې کوم مال جمع کوي د الله رحمت چې هغه د اجر او ثواب په شکل کې دی، هغه ډیر بهتر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو فقر خوښ کړو،